وړاندې په احادیثو کې به تاسو ته د مؤذن فضیلت بیانې چې څوک اذان کوي د هغه څه فضیلت دی. یو حدیث پې وایم بیا به انشاءالله تفصیلا په دې باندې احادیث تاسو واورئ. وعن معاویه رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک نے واورېدل الله پیغمبر فرمایل چې مؤذنین اذان کوونکي اطول الناس اعناقا دا به په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات اوږدو سټونو والي وي یوم القیامه د قیامت پر ورځ سټونه به یې اوږدي. د دې څه مطلب دی؟ دوه مطلبه محدثینو بیان کړي دي. یو دا چې دا الفاظ تحمل کا په حقیقي معنا باندې چې اطول الناس اعناقا حقیقتا حقیقت کې به د دوی دا سټونه دا به اوږدوي. دا به الله جل جلاله قیامت پر ورځ د عام مسلمانانو ته ښیي چې دا ستاسو مؤذنین دي چې دوی به تاسو خیر ته رابللی دوی به تاسو مانځه ته رابللی. نو دا هغه مؤذنین دي د دوی دا سټونه مې اوږده کړي دي صرف د دې دپاره چې په دې خلکو کې د دوی تمیز وشي چې دا مؤذنین پکې وپېژندلی شي چې دا هغه خیرخوا خلک دي د امت. نو دا به الله رب العزت د دوی د خلکو په مخ کې د ښکاره کولو دپاره او ظاهرولو دپاره الله جل جلاله به والا دا سټونه اوږده کړي. نو دا چې په حقیقت حمل کو یا محدثین فرمایي چې د مطلب دا دی په حقیقت ما حمله دا کنایه ده د لوی مرتبه نه ځکه چې چاته لوی مرتبه میله وشي نو هغه ته مونږ څه وایو دا سردار دی او سردار خو ډېر مونږ خپل عرف کې دا تعبیر کوو چې د دې سړي لاس ډېر اوږد دی. عرب ته دا تعبیر کوي چې سټ ډېر اوږد دی. سټ اوږد مطلب دا چې مرتبه یې لویه ده. مونږ وایو چې لاس ډېر اوږد دی مطلب د ډېرو غټو خلکو سره تعلق دی هلته یې رسایي ده. نو دا هغه کنایه ده المؤذنون اطول الناس اعناقا. الله فرمایي دا به په دې نورو خلکو کې لویو مراتب ولې اوچتې مرتبې به یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته دغه سعادت دا نصیب کړي. الله